کړه دا څه کابلیان راغلي او سمندان ماشاءالله اوس دا د کلي د ولس خلک چې راځي او دې شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ملګرو څنګه چې تاسو به پوه شوي یئ سیلاب چې کوم ځای کې راغلی و په ضلع نوښار پیرپیي کلي کې هغه دا ایریا وه. خو د دې خواږه راته لږ ښول غواړم چې بیله کې کوم خلک ته فایده ایستی شي نو هغه داسې وي. دا داسې ځمکه ده چې دا هر فصل کوي خو صرف زمونږ د خلکو خو ټولې خرڅې کړي. خو زه نن تاسو له ښول غواړم چې دې کې زمونږ افغانیان روریان دي چې ای دې نه څونه فایدې وایستې. ملګرو یو ملګری راغلی دی د پنډۍ د سر نه هندوانو پسې. نو ټولو نه اول به زه دا ملګری تاسو سره مخاطب کړم او دنه به تپوس وکړو ځکه چې هندوانو نه د پنډۍ د سر نه راغلی نو خدای به یا کاروبار کوي په هندوانه به پوهېږي چې دې هندوانه څنګه ده څنګه نه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه او الله دې ستاسو عزت وکړي او الله دې ستاسو دا دغه مخکې بوځي. زه خو دې ځای نه ډېر زیات مخکې راغلم او سیلابونه راته غلي وو. ډېر د حالات ډېر خراب وو او وچارتې دلته هندوانه ډېره مزهداره شوه لکه دغه د هغې د وجې نه زه د پنډۍ اسلام آباد ته راغلم دلته هندوانو له بس هندوانه مې واخیسته او ډېر زیات خوشحاله شوم. ماشاءالله ډېره زیاته آبادي راغلې ده او ماشاءالله پیله ځل دومره هندوانو باغ ډېر په ترقۍ روان دی. ماشاءالله هندوانې مې ډېرې زبردست ماشاءالله خواږه ځکه چې زه د اسلام آباد نه راغلی یم سرجي او ځکه چې ما هلته یو چا راوړی و سیمپل او ما خپل ګاډی راوستم ما زه او ډېر زیات خوشحاله شوم. نو دلته به دا ګډوډ دغه مومندان او افغانان ټول میکس دا باغونه کرلي. ماشاءالله زه ډېره آباده کړې او ډېره خواري ورسره کړې او هندوانه ډېره خوږه ده ماشاءالله. سیلاب پرې راغلی او د دې ځای ماران به هر قسمه ځناور به و دلته او یو خوشي بیابان و چې یوازې سړی به ورته راغو نو یارېدو به پکې. خو د دوی لاله دي محنت رنګ راوړو دا ځمکې آبادې کې او نن الحمدلله دلته خلک راځي او د پنډۍ د اسلام آباد د سر نه د ملګري تاسو بیان واورېدو هغه د هندوانو پسې راغلی د پیرپیي کلي ته. نو دې سره هم زمونږ علاقه ورسره ښه شوه زمونږ خاوره ورسره ښه شوه. دا قیمتي خاوره ده. نور به خبرې الله وبرکات. موږ به مخکې تلو سن له پنجاب له دې ځای نه به هندوانه راوړله. زه خپله تجار یم او دا به موږ پېښور کې په مردان کې سوات کې دې ځایونو کې به هم خرڅولې. اوس الحمدلله دلته کې په زاخیلو کې مخکې به موږ راتلو دلته کې به سیلابونه راتلل او دا ځمکه به ټوله په اوبو کې پرته وه. اوس الحمدلله دا خلک راغلي دوی ډېر زیات محنت کړی دی ډېره خواري کړې ده. دا ځمکې دوی داسې آبادې کړې لکه ډېرې ښکلې آبادې کړې او ډېره خواري پرې وکړله او ډېره خواري پرې وکړه. دا څه کابلیان راغلي او سمندان راغلي دي خو دا ځمکې آبادې کړې. دوی 1400 جربه ځمکه د موجوده وخت کې کرلې ده او انشاءالله چې نور هم خواري شروع کړې ده ځمکې دغه کړي دي او منډیانو کې زمونږ د دې کلي د هندوانې د دې څه ریزلټ دی لاله؟ د دې ریزلټ ماشاءالله ډېر ښکلی دی. دا هندوانه چې دا یو خو دا وخت تېری مضبوطه ده. دویمه دا ډېره زیاته غټېږي. په پېښور کې داسې هندوانه په بل ځای کې نه کېږي. لکه موږ د تېر 20 کالونه د صوابۍ نه کار کوو هلته کې هم داسې هندوانه نشته لکه دلته کې چې ده. ماشاءالله 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 ډېره مننه. لاله زمیندار دا دی لاله چې کوم پکې محنت کړی او خدمت یې کړی دی او د دې ځمکې نه یې سونه راوچته کړې ده. السلام علیکم لاله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دغه ځمکه چې موږ رالو دې کې شاړان او دا ځنګل وي او بس دا موږ په اجاره باندې ونیولې د خلکو نه او آباد هم کړې ټیکټر هم پکې وکړل تاوانونه مصرفونه هم پکې وکړل. نو ماشاءالله اوس دا د کلي د ولس خلک چې راځي او د ځنګل او د ځمکو له ګوري خاندي وله د ښایسته پرته ده صفا پرته ده او هندوانې پکې ولاړې دي راځي خوري همداسې مړي تجاران د دغه نه راځي د پنډۍ نه سیند نه لرې ځای نه راځي او دې ځای نه هندوانې وړي ماشاءالله د ښه نوم دې منطقي وویسته او ښه سرسبزه او ډېره ښایسته منطقه ده. تاسو خپله پکې لاله دې نه مخکې تاسو مونږ واورېده چې مټر کرلي وو که نه؟ مټر څنګه وو لاله؟ مټر یې ډېر ښکلي مټر کړي وو او ډېر مزېدار مټر وو ډېر ښکلي مټر یې کړي وو. ملګرو په کراچۍ کې د ازاخیلو الو مشهور دی او الله دې داسې کړي چې زموږ د نوم د دوی د محنت زموږ د علاقې د نوم په نورم روښانه شي. جي لاله څه ویل غواړي؟
زه دا ویل غواړم چې د دې د یوازې هندواڼه او مټر نه دي د دې ځای جودر چې دي هغه هم خو ډېر ښکلي کېږي او ډېر زیات مطلب دا ډېر لرو علاقو ته یې موږ لیږو او د دې ځای چې کوم جوار دي جوار هم ډېر ښکلي جوار دي ماشاءالله او اوس ما څه کسانو نه تپوس وکړه هغوی ویل چې موږ د ګنو لپاره هم کوشش کوو چې موږ ګني وکړو ماشاءالله رب العالمین ډېر سره کړي دي خو یو مونږ خلک پوهېږو نه الله مو دې پوهه کړي په دې او د الله شکر نه وباسو په دې سره به د خپله خپرونه سرته رسوم خپلو دواګانو کې مو یاد ساتئ د الله په امان ملګرو څنګه چې تاسو کتی شئ دې کې د سونو خلکو روزګار پکې دی ګاډي والا دی مزدور دی ټوویل والا دی روډ دی په سونو خلک دی کې برسر روزګار ای نو زمون بیلا الله پاک دونه طاقت ورکړو دونه هغه ورکړی دی خو مونږ خلکو کې د دې پہچان نشته غرض مو دا دی چې د ځمکې خرڅېدو نه ښه دا ده چې راشي او دلته د چا زمیندار لیول کې خپله نشي ګرلی خو د دې نه څه فایده واخلي